یو ځای کې خوښه ده او پلارې پرې راضي نه دي او ما ته پلار ویل چې هغه جنین دی خرابه ده دعا وکړئ چې خدای پاک یې د هغه هلک زړه ته کړو الله یې زړه ته او چې دا څه ده دې څه وایي دا مسله دې ولا الله حل ما یو ډېر سخت مریض دی الله دې ولا شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي د کوئی دل خبره شروع ده لږ مشکل دی نه پوهېږي ډېر ښه صدقه دا به خدای کوي که خیر دا به خدای کوي پټې بلوچستان نه زموږ شاګرد دی الله دې وله خیر او برکت کړي ته کار یې دی الله دې وله په خیر پوره کړي پلار په ژوند کې خپل مال خپلو بچو باندې تقسیموي لورګانو ته مال نه ورکوي نمبر بس چې تقسیم کې او قبض یې وکړي لورګانې محروم شو خو لویه ګناه وګټله حدیث د مشکات کې غالبا پر جلد اول پر اخر کې نبی کریم صلی او کله جلد ثانی په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو وارث محروم په د ارث نه الله به د جنت نه محروم الله به د جنت نه محروم دا خبره نه ده اور پسې شه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة وقال الله تعالى يا أيها النبي لا تلقوا کتاب الصلاة مولانا صاحب تاسو ته ما په ترمذی کې بده کې خبره کړې ده طلاق اصل کې په معنا د تطلیق سره دی دا مصدر دی په معنا د چا سره د تطلیق دې کې باب د مجرد نه مستعمل دی دې کې باب تفعیل مستعمل دی طلق يطلق تطليقا اطلق دي كده مستعمل مجالا ما مستعمل طلق لفظ طالق لفظ ده مجرد فكي مستعمل لطالق انت طالقون چه ہوئی عنور من حيث الباب طلق يطلق دا طلق يطلقون مستعمل اطلق يطلق اطلاقا ظن لباوی طلق يطلق تطليقا نو باب تفعیل په دې کې مستعمل دی البته صرف اسم فاعل د مجرد په کې مستعمل دی چې انت طالقون دا په خزه باندې اطلاق کیږي ها دا هغه لفظ چې دې تر صفات غالبونه وي لکه حائض نافس طالق او مطلقه مرتوی کیږي مفعول د باب تفعیل او ما تاسو ته ویلي تاسو یادي ما طلاق په معنا د تطبیق سره شو ځکه باق پکې د طلق يطلق تطليقا مستعمل او طلاق څه ته وایي او شکوان حل العقده فلمانه غټه خپلدل حل العقده او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي د طلاق معنا د تطليق سره حل د عقده النکاح بالفاظ مخصوصه حل د عقده النکاح بالفاظ مخصوصه اوس مولانا سے مناسبت معنا لغوي اصطلاحي واضح شو استاد خیالي حکم د طلاق سره مالا تعبیر ویل اذن علماء کرام مطلقاً دا سی وی چې طلاق مباح دي او ابغض المباحات دا دی لیکن ما پکې تفصیل کړو مې په بعضي موقعو کې طلاق دا مباح نه بلکې حرام دي چې بے ځای او خزر طلاق ورکې بلد خوخه او دې د بیزای طلاق ورکې ولې ظلم کې بعضی وخت حرام په بعضی موقعو کې در باندې واجب دي چې طلاق ورکې لکه خزر زانیه ده چې نشي سماوله او زنا کوي زرکوا نه مردانه طلاق ورکې یا ناشیزه ده د مور پلار د حقوق ذریعہ دي ګرځي مور پلار سره جګړه کوي تا نه ویل چې مور پلار د توې چې طلاق بیا ورکوا په بعض موقعو کې مستحب دي په بعضو کې حرام دي په بعض موقعو کې دي واجب دي واجب دا عام خبره ده چې طلاق مباح دي ابغض المباحات او تاسو ته ما تفصیل ویلي مولانا صاحب که خزه خاون خبره نه مني لومبي حکم سره قرآن حکیم یعظوهن نصیحت وتاو که په نصیحت کارونه شو نو بیا دویم حکم سره واهجروهن فی المضاجع او دا غي تفصیل په تیر باب کې تیر شو چې په کوټه کې مکول شي او مشروبي بالخانه تم قتل شي او که په هغه کارونه شو دریم څه شي دی وضربوهن
او په هغه کې تفصیلات په مخکې باب کې تیر شو چې ضرب غیر مبرح به په موضع الزینت سره فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا دا درې شو او څلورم نمبر حکم سره بیا نه سمېدله فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله بیا دې دوه حکمین هغې دې څه فیصله وکړي او که په هغې فیصله مثلا جوړېدله د دوه حکمین دې وایي چې بس دا خبره نه جوړېږي نو بیا دې دغه وکړي بس ښه دې راولي طلاق دې ولا ورکړي وایي چې بیا متعدد صورتونه دي که د دې سړي د طرف نه خبره نه جوړېدله طلاق دې ولا ورکړي او مهر دې ورکړي او که د ښځې د طرف نه جوړېدله نو خلع دې ولا بیا وکړي سړی وایي چې نه زه خو یې ساتم او دې قدر هم کوم او ښځه وایي یاره بس هر څه کې دي خو بل زما نه دی خو نو بیا دې خلع ولا وکړي او که نه ښځه وایي چې زه خو یې تابعداري کوم په هره طریقه او سړی وایي چې نه زما ژوند ورسره نه تېرېږي زما نه ده خوښه نو بیا دې ولا طلاق ورکړي طلاق دې ولا ورکړي نو بهر کې دا په عامو موخو کې مباحث دا په حکم شو اوس مولانا صاحب اقسام د طلاق او تاسو کې ایمان لري زموږ په لیک طلاق دوه قسمه دي سني او بدعي او بیا سني دوه قسمه احسن او حسن یاتي ما وی چې په یو طهر کې طلاق ورکړي من غیر مسیسین او مسینی کړي په دې طهر کې نو هغه ته طلاق سني احسن وایي ٹھیک شو او که چرته بیا په دویم طهر کې ولا بل طلاق ورکړي په دویم طهر کې دا احسن نه دی بیا څه شی دی احسن دی یا په دریم کې بل اول کې بن غیر مسیس دا حسن شو او که په هغه طهر کې طلاق ورکړي چې مې پکې کړی ده دا حسن دی ها او که په حیث کې طلاق ورکړي بدعي دی او که درې طلاق په یو ځل ورکړل دا هم بدعي دی اوس مولانا صاحب بله نقطه وره او د شافعي صاحب بلکې جماهیر په نسبت باندې هغې ورته سني وایي بس بدعي هغې احسن او حسن دواړه موږ حسن او احسن دواړو ته سني وایو موږ دوه تقسیمه ما درته وکړ یو سني او بدعي سني بیا دوه قسمه دي حسن او احسن او هغې پکې دا سني نه وایي هغوی دا چې کوم طلاق دا احسن دی او که حسن دی دا یو حساب وایي دویمه خبره مې درته کړې وه دویمه مې دا درته کړې وه چې څه مې ویلو طلاق فی الحیض چې په حیض کې طلاق واقع کېږي که نه واقع کېږي بعضې طلاق کوئی نه واقع کېږي او عبار بعقد مستبد دي چې طلاق په حیض کې ناجایز دي خو واقع کېږي هغه نقطه مې یاده شوه دا چې دا په کوم طلاق په درې غون ورکړي دا ولې بدعي دي دا نه دروازه بنده کړه دا خو تاسو زما په سبا ستاسو د دې څه په منځ کې تاسو ستومانه وي احد ستومانه ولې دروازه بنده او په حیض کې ولې بدعي دي وجه مې ویلې به تاسو ته د حیض زمانه تنفر ده د سړي د ښځې نه نفرت نو طلاق په داسې وخت کې ورکړه چې هغې وخت کې دا په حیض کې نه دا خشته ځان جوړ کړي درته دا خشته جامې واچوي نو بیا به طلاق ته نوبت رانه شي په حیض کې خو دا زمانه هم د تنفر ده او جما هم نشي کولی رضا کول هم ګران دي په طهر کې خو ځان رضا کول اسان او بل مې دا هم درته ویلې وه چې که هغه طهر کې هغې کې جما شوي دا هغې کې به هم نه ورکوي ولې مولانا صاحب کې احتمال لري چې دا ښځه حامله شي نو ما وی که ړومبی باکره ده او دا حامله شوه ړومبی ده بچی یې نه او بچی یې سبا شو نو بیا دا څوک ته نکاح نه علي او چې نه بچی یې نه شوي نو بیا شرکه ته به ورته لاره کېږي او که چېرته دا طیبه ده او دا حامله شوه نو یو په عدت ممتد شو عدت یې وګت چې ظلم دې پرې وکړ او بل چې بچی پیدا شي نو دا ماشوم دې بچی دې سره وڅه کوي هغه دویم خاوند دې کوم دې پردي بچي قبلوي نو بچي به ضایع شي دا څور پسې شه او مناسبت د کتاب الطلاق د مخکې کتاب النکاح وغیره سره واضح دي خان د طرف على قید النکاح راولي لکه چې راولي د عقدة النکاح د قید النکاح راولي نو به طرفها مخکې وجود او اثبات غواړي کنه وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقت نوي نبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلقتم حكم عام مطلق فطلقوهن لعدتهن دلته عدت ما دوه معنی کړی مولانا صاحب یو عدت د حل د زوج ثاني دی اذا اخذ بدویر قانون لکه حلاليږي
هغه کې شافعي ته وو زموږ په منځ کې اختلاف دی امام شافعي ته وایي چې هغه عدت په اطهار دی او زموږ په هغه عدت په حیضونو دی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هغه د ثلاثتون ته ګوري چې ثلاثتون لفظ دی او هغه مؤنث دی نو دې سره به او تمیز کم یو لګيږي مذکر به لګيږي دا قروء نه طهر اصلي دا قانون دی ثلاثه رجال ثلاث نسوة او من ستوا ګورو مونږ لفظ دا خاص د کتاب الله دی او خاص د کتاب الله او خاص مفهوم لري ثلاثتون نو په هیڅ کې طلاق ورکول ګناه ده په طهر کې وخامخا ورکه چې په طهر کې ورکه نو کدا طهر ورسري ثابت چې کوم کې طلاق ورکړي دي نو بیا څه کم درې جوړيږي او کدا پکې نه ثابت نو څه پاسه درې جوړيږي په ثلاثتون عمل نه کیږي او دا وی د استدلال نه جواب وکم دا به تا په شاشي کې ویلي دا جواب هغه دا چې اعتبار معانی ولنه د اعتبار چا لري لفظ لري نو لفظ د قروء مفرد دی کنه او مراتب بیا د ما په دلایل کې یو دلیل دا ویلو چې طلاق الامه سنتان وعدتها عدتان نو چې عدت ته امي په حیث شو نو عدت ته حري په حیث سره شو او مخکې بل دلیل تیر کې بل مخکې کتاب کې بل ازل مستدل دی نو دا خو هغه عدت چې د حل د زوج ثاني د لپاره باغ کې اختلاف دی او یو هغه عدت چې د وقوع د طلاق لپاره دی چې طلاق په کوم ورځو کې ورکه دا عدت او وقوع د طلاق نو باغ د ټول علماء اتفاق دی چې عدت او وقوع د طلاق طهر د حیض نه دی ویګه بدلته لعدتهن اغي شافعي سے ذات معنا کوي لاجل عدتهن لاجل مرجع عدتهن هغه طهرنا اخلي استناخلي او زين کې نه لام په معنا د فعل ها په کلام عربي کې کثیرا لام په معنا د فعل مستعمل یا قیمت صلاتا لدلوك الشمس اي في وقت دلوك الشمس دا لام په معنا د فعل شو اي في عدتهن عدت شمیر د ورځو ته وای دلته کوم یو عدت مراد شو د وقوع طلاق څه شي دی لکه هغه طهور دې معنا واحصل عده عدت شمیره ولې په دې باندې بلا احکام بنا دي ولې شمیره رجوع ته په ناس کې کول شي او کله تیر شو نو بیا په نکاح تړي او چې دې خاون له حلاليږي په عدت حلاليږي ځکه وي شمیره احسناه ما حفظناه وعددناه يومنا وطلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين لا دوغا وهان مستحب واجب ندي دی ورته سنت او مونږ ورته سوایو دې ته مونږه طلاق سنی احسن وایو طلاق سنی احسن وتوایو زو سر پسې شاه او دې قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهما لو دخل هو بحاج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته د مولانا له سوچو ته ته داګه د ګران لګ لګ وای کوم ګران یې لګ لګ عليه السلام تو پر مر په حکم کا اذوی د عبد الله بن عمر ری پر یراجعها چې د خپل خدي ته رجوع کی ولې رجوع په کوله الا هیڅ کې طلاق ګونه ته هیڅ کې رجوع وته دا په زمانه د نفرت او زمانه د حرمت ته وته دی وخت ولې ته طلاق ورکړي چې کوم وخت کې وته شاري په دې کې دا حکمت ته چې کوم وخت دا پاکي دی وخت ستاوته ضرورت دی هیڅ ول ضرورت نشته چې کوم وخت دا پاکي صفای نو بیا د نفرت نه دی وخت ته نفرت ته چې کوم وخت دا پاکي جوړ امکان لري ابل سره جوړو کې پاسانه او چې په هیڅ کې هوتا تا تر ذکر نه چې جما حرام ده جوړو په دغه غم کېږي ها فليراجعها ثم يمسكها ببندك حتى تطهر جفاك شي ورسوچو کدا دا په ترمذی کې مختصر وها دا یو خبره ثم تحيدا بيدوم حيض راشي ثم تطهر او بیا پاک شي رضه حيضنا دا دیم طهور شو ثم ان شاء امسك کې خو هي بده ساتي ان شاء طلق وقبل ان تمس يا يمسا دیم طهور کې مولانا دا خبره ته مبتدا وړي کړه زم د څه ضرورت خدا به ویلو لکه ترمذی روایت کوم دا په خو استثار وکړي په حید تیر شي دا غي نه پس کې خو خدي نو دي ساتي او په طلاق ورکړي نه د حید نه پس یو ته بیا بل حید بیا اول ته ممتاز باج علماء په دې د عمر له سزا ورکړي
تا په حیث کې طلاق ورکړ ودرېږه ته د مونږ خبره سخته کړو یو په رجوع کې او رجوع په حیث کې کېږي ښه رجوع یوازې په جماني لمس بشهوتین تقبیل بشهوتین دې سره رجوع کېږي نو بیا بل طهر به هم صبر کړي نو بل حیض به هم صبر کړي نو بل چې تا طلاق په حیث کې ورکړو چې دا ښځه ورته سره لږ ایثار شي او هغې وجه سره لکه په حیض او په طهر په یو میاشت لګېږي نو پرې چې موده دې اوږده شي او بعض حضرات وایي چې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکیم مقصد یې دا و چې ودرېږه لږ څه مودې ورته ایثاره کړم په خدای پاک یې جوړه راولي ولې که چېرته دی ورته ویلې وي چې دې حیض په دې طهر کې نو جوړې ته به نوبت نه راغلی خو چې څنګه د حیض نه لنډلي ده به ورته طلاق ورکړی نه مور کوپره کې دغه طهر کې لږه جوړه راشي پوره طهر یې ورته صبر وکړو نو یې دا دله زجر ورکاو چې تا ولې د ګناه کار کوه او یا دویم څه ووایي حکیم د رسول الله مبارک چې پرېږده چې څه موده تېره شي نو بیا کېدای شي خدای پاک یې جوړه صلح راولي مخکې دوستو دویمه خبره څه ده ثم انشاء امسکا بعد انشاء طلقه خو ښه ده ورته دې اباحت معلوم شو پوهېږې اباحت فإن بیا څه وایي قبل ان یمس با جماع بدني کړې مثلا مې وایي فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء شافعي صاحب وایي تلك کې بالاتفاق اشاره دغه طهر کوي تلك کې اشاره چا ته طهر ته نه وي ګوره کنه رسول الله مبارک طهر ته عدت دغه طهر عدت التي امر الله جل حكم کړی ان تطلق لاجلها ان تطلق لها لام کوم یو اخلي لاجلها النساء او زه سوي ما زم بالکل تلك کې اشاره دغه طهر ته او د عدت نه هغه عدت تحل د زوجتان نه اخلو کوم یو عدت اخلو د وقوع طلاق یو عدت د ایام تحل د زوجتان دي او یو عدت کوم یو دی لکه مېر د وقوع طلاق فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها لا قبل فيه فيها النساء په دغه کې فضل طلاق ورکړي تو طهر کې تلك اور هغه طهر کې من غیر مسیح دی او دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره ده که مضبوطه ده چې مخکې طهر سره من غیر مسیح نه لګاو دا من غیر مسیح قرینه پدې ده چې دا عدت نه مراد عدت د وقوع طلاق دی شابته بس دې کې مولانا صاحب خبره ذهن کې واچبا ابن تیمیه ابن قیم او ابن حزم درې واړه وایي چې په حیض کې طلاق نه واقع کېږي ابن تیمیه ابن قیم او ابن حزم درې واړه وایي چې په حیض کې طلاق نه واقع کېږي ائمه اربعو جماهیر وینا ناجائز خودی بدعی حرام خودی په حیض کې طلاق واقع کېږي او حدیث مستدل ائمه اربعو دی شبا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما سمع من عمر انه يحاول من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يراجعها قلت تحتشر وقال فمها وعن يوم الجبل قلت ما ورتوي ابن سيرين وي انس ابن سيرين وي ما ورتوي اتحتسب حمد استفهام مقدر ده آیا دا طلاق حسابيږي کنه څه مطلب کدا واقعي وي خو حساب بشي تماشې نه یو کال تسلا لکه خبره خو یاد ده او کدا واقعي وي نو بیا به حسابيږي قال فمهر اذا سکتیر په راځي ها هغه قران حکیم کې راځي کنه یا لیتن القاضیه هلك عني ماليه دا ټول د سکتې هیګل دا هي د سکتې قال فمهما نس فاي شيء هو ان لم يقع ان لم يحتسب ما دا هي د سکتې او ما استفهامیه ده او که ما استفهامیم کلمه ویل کیږي زبر غیب له قران نه مثال درکما عما يتساءلون اصل کې عما يتساءلون اصل کې څه دی عما دا هي د سکتې لري حذف شوی دی فاي شيء هو ان لم يحتسب څه شي دی چې واقع لشي یعنی واقع کیږي قال سمجھ کړئ ابن عمر قال منه قال راجها قلت تحتسب ريسات فيه كنا
یونس وته وایي هغه مخکې بل راځي دلته یونس دی قال ارأیته مالا خبر راکه په ابن عمر یا په سړي یا ځان یادي یا سړي ان عجزه کنانې عاجز که ځان عاجز دچا رجوع واستحمق ځانې خمقل پیغمبر په خبره عملونه ان عجز ځانې عاجز که د رجوع فی الحیض او ځانې قمل که پیغمبر په خبره عملونه کو نو الا تحتسب الله اکبر سموي الا تحتسب بل يحتسب او مولانا سے دا ولی ویما دا ذکا اذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خدرکا ابن عمر دا روایت رسول روان دی دا ذکر تعویل کوما کہ الا يحتسب ان عجز واستحمق لا يحتسب وقال ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير مدخل عن ابن عمر قال ابن عمر سوي حسبت علي بتسليم حسبت علي يعني صافش ابن عمر نو ذکا التنو ان عجز واستحمق الا يحتسب استفهام انكاري بل يحتسب فما فاي شيء هو ان لم يحتسب حساب میں سے شيء شو یعنی حسابيږي دقنه معلومه او شابته او حالتك ان عجزنا او بلا معنا نقول ان عجز واستحمق بانا خدا کذاني عاجز کردین او چې رجوع یو نکلا ان عجز بلا معنا نقول ان عجز عن ايقاع الطلاق على وجهه وفعل فعل الاحمق فحيث الطلاق ورته ځان عاجز کړه د اقرار طلاق على وجهه فقال لا وجه فطهر من غير مسيسر کې ور کړی هغه نه دا عاجز کا او کوم خلطو به وکړه شریعت خلاف وکړه ولا يحتسب ورپسې شاه او خلیت مواجهه کول شي کنه نه لازم نه دو غواهانو مخکې وي چې ما خذ طلاق ٹھیک ده او کوم خامخ ورته ما طلاق کړو ټیک ته خو ما په ترمذی کې راځي وي مواجهه شرط نه یا اسی وي چې ما خذ طلاق کړی دا دو غواهانو په مخ کې دوه غواهان دي خیر خلا ورپسې شاه ورنه څه دې به ظلم دي زمون په وطن کې چې ضرور سره روانه شي زور خذلې دي دا ظلم کوم دې خذ سره او د خځې سره روانه شي زور خځې دي داسې مسلې ډېرې زیاتې پیښې پرون نابلو داسې یو مسله پیښه ده یو سړي ښځې ته وې د ورور سره جنګ وکړ ورور سره یا روندار سره نو ښځې ته وې ګورې کوټې ته به نه دی او په دې طلاق نو ته به طلاق دا بېخوده ولې داسې وې بیا ورسره ورور سره جوړه شوه روندار سره جوړه شوه ښځه لاړه طلاق واقع شو اوس یې بیا خلفظ ویلي روندار سره جنګ کړی دی ښځې ته وایي ګورې که لاړې نو طلاق دی بیا ورسره جوړه شوه بیا لاړه طلاق شوه نو دا ښځو له ولې دي دا چې بل چا سره جنګ بل سره جنګ وي ما سره به خبرې نه کوې زه به تا سره او که ما تا سره خبرې وکړې نو زه به داسې تا خدای بې خو باسه ښځې له څه زور شو ښځې له زوري دا ورته مضبوط قسم ښکاري او بیا سیزن د ټینګې نه یا په مولیانو ګرځي سره څه مسله راوباسي نو دا ښځو نه غریبانانو له بې ځایه زورونه ورکول او دا پورې ډېره معاشره خرابه ده قسم دی چې ډېر خلک ښځو له درې طلاقونه ورکړي دي اوس ښځې ساتي ما یو وخت یو مسله راغله زمونږ په ګاونډ کې یو مسله پیښه وه یو هلک ښځې له 3 طلاقه ورکړي نو ما له راغلل وي چې یاره هغه سړي وي چې ما خو 3 طلاقه ورکړي او ښځه یې هم راغله یاره زه ته نشم ویلی چې ښځه دومره خشته وه ښکلې جینۍ وه نوجوانه وه پیغله وه نیکه صالحه او خاوند دې داسې څښاو لکه تا به وې چې د لرې زمیان نه دی ورسایستی د لرې زمیان څښاک پوزه دا څښاک خوله ما ورته یې ښه خوا دې بیخ دي دا څښاک بین د خولې نه یې ماله راغلی ما وایي که ډېران نه بوی راغلی څښاک خوله غاښونه خراب څښاک لږ زیات او صاحب څښاک شکل داسې بل شان شکل او تکتور او مزدورکار سړی او ښځې ژړل نو ښځې ما ته وې چې مولوي صاحب زما لپاره خاوندان ډېر دي زما له طلاق راکړی ما له ډېر خاوندان دي خو دا مردان نه تپوس وکړه چې طلاق یې په څه راکړی
هغه غږ نه کومې ته وایه وي دا مې سر مانځله باسه مونځ نه کوي سهار مو ورته وایي چې زه خدای ظالمه دا مونځ وکړه لاړ شه مونځ دې لاړ شه ای بس سر یې اوچت کړي ما ته خو ما سره مانځه وي بس ما په یو طلاق وطلاق نو ښځې ته ما وي د دې خو بچې علاج ګران دی هغه ښځې ما ته وي چې دې سپېرله څوک ښځه نه ورکوي ما له خاوندان مړونه ډېر دي اوس که زه لاړم ما به د دنیا سړي وکړي خو دې سپېرله څوک نه ورکوي دا بد شکله ته وګورم ما ته وي دغه څوک نه ورکوي نو خیر دی زه به دا تکلیف برداشت کړم ما بل چا سره به په نکاح وکړم خو چې دا سپېره سم د ده له به څوک ښځه ورنکړي ګوره څونه عجیبه ښځه څونه عجیبه ښځه نو بعضې داسې ښځې نیکه صالحه مونځ نه کوي ما ورته رامانځه وي په دې ما له طلاق راکړه یاره سخته پرته ومې چې اوس دې سر به ولې ظلم کې مونږ ته وایي نو طلاق وله ورکړې بېستي وده نو الحاصل د خبرې دا دی مولانا صاحب چې دا زور مونږ خلک بیا ښځو له ورکړي او ډېر خلک ولې دا لفظ ډېر استعمالېږي چې ځان ته خلک طلاقي ول ځان ته خلک د لفظ د چا وایي د طلاقي په دې ګوره طلاق واقع کېږي ځان ته دا نسبتونه خلک کوي نو مولانا صاحب دا جرم او ګناه ده ډېر عجیبه مسایل بعضې وخت کې راشي او سړی حیران شي ورپسې شه أيها الرسول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى منه وقال أخبر عروة عائشة رضي الله عنها وعنها عائشة صديقة وي ابنة الجو دي تلقي يبقى متوجه شها ابنة الجو لما أدخلت داخل شوف نبي كريم صلى الله عليه وسلم كم يود بيبيانو ده نبي هم استعاذت منه ده رسول الله وباركنا أمان وقته وروي عائشة صديقين نقل في ابنة الجو لما أدخلت كان داخل شوى فنبي كريم صلى الله عليه وسلم ودنا منها او پیغمبر مبارک وتنزدیشو نو قال دي ابنة الجور اعوذ بالله منك وقال امان قال فقال لها عليه السلام وتأفر ما لقد عزت بعزوي من فنا پڑھلوی ذات غفتا عزت مني ما ندي فنا غفتا پڑھلوی ذات الحقي بأهلك او نیت طلاقی وکړه دې خدل رسول الله مبارک طلاق ورکړي قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت لعائشة الصديقة لا خبرك لها قص مولانا سيب تابع الحديث المعين وبيا بالكلام للتقوى قال حدثنا أبو العين قال حدثنا عبد الرحمن بن مسيح عن عبد بن أبي سيد عن يوسف رضي الله عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سيد بن الصوفي وقوة سرد النبي عليه السلام حتى انطلقنا إلى حائط وباخت غبار مشوته حتى انتهينا إلى حائطين تغباخ في دو عرب أغنى أغير ولد فجلست على عيب الناس كي ناستو فقال هم تجدي جول تكيني ودخل داخل شو تغباخ في دروازة دو حائط شو ونجي لدوار الناس كي كينولو أو يو باخت فدروازة ولا داخل شو فدعت حال قد أوتي بالجونية يا جونية أغير أوستي ونبي كريم صلى الله عليه وسلم أغجونية ابنة الجون ما كثير شو كنا جونية فأنزلت لا نازل شوا في بيت بيقوتك في نخل فاغباحك نازل شوا في بيت لا مخي بيت بدل أنزلت في بيت خلاص شو خبرها بعدك يزدوني في بيت أمامة بنت النعمان ابن شراحيل ومأنون يسود دي جنيه فأنزلت دا أمامة بنت نعمان ابن شراحيل فأنزلت أمامة بنت النعمان ابن شراحيل أو يدا في بيت أمامة فبيت أمامة بنت النعمان ابن شراحيل كي أو دي خير ترقبل الدعية دا قسم نمون پوتن كدا رواد دي يو جنه وديگي يو خاون کردوی يو خازنه دعية وسر العرش کله دې څه ضرورت دی دا خدا کا پردو دی وخت په اخور لا پردي وي دا خدای نه تاسو نشي کول شي دې غوښتي نشي او چې دا خپل کور نه وسره کما خزر تلي نو په دې وسر کې دا وسر دي نای کور نه یا بل کور نه نو هغه سره خبرې کولې شي او بوته ضرورت دی روټه ته ضرورت دی بل څه ته ضرورت دی دا وسره دي نو دا یو وسره خازنه لها چې د خازنه او خازن تربیت کوونکی خزانه دې ډوډۍ ته وایي
ماشوم په ډوډۍ ګرځول مراد نه تربیت کوونکی. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام وتبي هدي نفسك لي ما تقبل لا نبخا قالت او تسوي وهل تهب الملكه نفسها للسوقه آیا یو بادشاہ د بادشاہ لور بزان بازاریانو توبه اته ځانو بخم قال راوي وي فاهو بيده لا في ورمایل کو يضع يده عليها لتسكن جدا ساکنه شي مطلب دا چې دا خپل د پلان راپور کې بندراشي نو خپګار دي نو ساکنه بشي فقد اعوذ بالله منك وقال عليه قد عصت بمعاظم ده خدای په لوینم دی امان وغوښته ثم استغفرنا وقال يا ابو سعيد اقصها رازقيا يوجامي ولا جوړه ورکا والحقها باهلها. وقال الحسين بن وليد النسابوري عبد الرحمن عن عباس بن سالم عن ابيه وابي سعيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمه بنت شراحيل اميمه هغه په نکاح واغشتا فلما اوصلت عليه بسط يده اليها فكانها كرهت ذلك فامر ابا سعيد ان يجهزها چې بس دا برابر کا سامان ولا ورکا او یکسوها صوبین رازقیه در صوبونو منری چې بس دا ذکر لار کرا بل ځکه سره دی یو دا شو د محاشری بل لیکلې ده بل راسي لیکلې ده چې نعمان ابن الجون وګوره ورته نعمان ابن الجون کیندی اگر هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فقال الا ازوجك اجمل نساء العرب هل یو دوله جنې په نکاح نه درکو الکه څنګه فتزوجها وبعث معه ابا سعيد يوسلوا لها فانزلتها في بني ساعده فدخل عليها نساء الحي فرحين بها بداخل النبي صلى الله عليه وسلم توادشوا وخرجنا فذكرنا من جمالها رسول بسي بيلاشا رسول بالروايه كرازي عائشه وحفصه دخلتا عليها اول ما قدمت فمشطاها نجومن ملولا وخذبتاها لا سنه ملخبيم سرقل وقات لها احداهما يوي وتوي چې نبی علیہ السلام یوجبه من المرأة چې کله یو خزه په داخليږي نو پیغمبر علیہ السلام په دې خوشاليږي چې وتوي اعوذ بالله منك چې تا راشي دا ورته وایا ها چې پیغمبر ان ورغه نو هغه وتوي اعوذ بالله منك بلا قد عست بعزيز چپیکلا اوس مولانا سے په دې لګ یو پټه راشه در حقیقت دا روایت د امام بخاری پورا معلل دی دا روایت د امام بخاری پورا معلل دی ولی من وجوه شتى د ډیر وجهونه دا معلل دی یو خدا لکه محشی کې دی وې چې عائشه صدیقه او حفصه رضی الله تعالی عنها بداسې څنګه وکي دا خو د پیغمبر علیه السلام دا خو ډېر دوی کذب دی ډېر دوی دروغ دی او د عائشه صدیقه متعلق قران حکیم لفظ استعمال کړی دی د صفای او د براءت او صدیقه لقب او ابنه الصدیق دا صدیقه و ابنه الصدیق نو صدیقه او د صدیق لور بدانه خبره څنګه وکړي یو خبره شو دیندا اذا اقل منی یو خزه تصدوي چې په اعوذ بالله خاون خوشاليږي او ته دوه چې درنه پناني څه اقل ما خبره او هغه عادت چې خدای له خطرناک دی هغه جنې به وته چې دا څه مطلب ولې اعوذ بالله منک تاسو ما سره چل کوي تاسو ما بني او بني بنده سره چل کوي او کوئی دې نه نو یو خدا دلته دا نقصان پکې راغلی چې امهات المؤمنین باندې دا ګناه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات چې قرآن حکیم یو خزانه ته د طیبات لفظ استعمال کو په داسې خبرې داسې سکیم او صادق به څنګه جوړ شي دویمه خبره څه ده دویمه دا ده چې د بل روایت کې سره دي د یو بل روایت دی بل روایت کې څه دي لږ ماته متوجه شه بل روایت کې دا دي چې د دې پیغمبر اسلام نو پیژندل بخاری کې بل سره دي دا روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیژندل او چې پیغمبر اسلام تلار او الحقی باهلک نو دې چاره تاسو کو چا وته دا سو کو دې پیژندل وینا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خدای نیک بخت نو دې په ټول عمر بیا چاله وی دا همانه ډېر لوی غلطي شو هغه نه پیژندل دا همانه ډېر لوی غلطي شو دا همانه پیژندل نو هغه روایت بخاری کې رسول الله روان دي هغه نه معلومیږي چې دې پیغمبر علیه السلام پیژندلې نه دي البته دغه روایت د حاشیه نه معلومیږي چې پلار نبی علیه السلام دراغه او اجمل نساء العرب درته نه په نکاح
نو چې یو پلار یو لور ورکوي او ډولۍ لور وي او د بنو د پاسه یې ورکوي لور ته به نه وي چې چاله مې ورکوي الله اکبر دویم دا چې عایشه او حفصه وله راغله او هغوی ورته وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعجبه پیغمبر علیه السلام ته دا خبره خوښېږي چې څوک ورته وایي چې اعوذ بالله منک نو دا څنګه نا خبره پاتې شوه د رسول الله مبارک نه بخاري کې دا بل روایت رسول روان دی دا څنګه نا خبره پاتې شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دویم علت شو پوهېږئ په خبره او دریم علت په څه دی باغ کې ولي کوزئ د پیغمبر صاحب کبي بیبیانې دي چې هغه باغ کې کوزې شوي دي دلته د خپل کورونو ته ورغلي دا خو د تهمت کار دی چې رسول الله مبارک باغ ته ورغی دا خو د تهمت خبره په پیغمبر مبارک خو د تهمت د امور له دومره ځان ساتلی دی چې خپلې دوه بیبیانې په اعتکاف کې پورته بوتللې او هغه صحابو ته وایي څه وایي ورته علی رسلکما انها صفیه نو دا تهمت کار رسول الله مبارک وایي په پیغمبر مونږ دا ګمان کولی شو چې هغه تهمت کار وکړي درېیمه خبره سره درېیمه خبره پکې دا ده چې الا ازوجک معلومیږي دا چې پلار یې نکاح کړی ده اوهو پوهېږئ معلومیږي دا چې پلار یې نکاح کړی او دلته څه وایي هبي نفسک لی هبي نفسک لی نکاح سره نه ده شوی دی بل علت هبي نفسک لی نکاح سره نه ده شوی ورته وایي هبي نفسک لی فلو شو پنځمه خبره وره پنځمه نقطه وره که نکاح نی شوی نکاح نو پیغمبر علیه السلام غیر منکوحې ته لاس څنګه وړي پیغمبر صاحب لاس اهوا بیده الیها لاس یې یوړو چې دا استقبال سکون نشي نو چې نکاح نه ده شوی نو پیغمبر څنګه یو غیر منکوحې ته لاس وړي یا لکه پوهېږي بل دا لفظ چې اعوذ بالله چې ښځې راغلې او صفی کړه او ګومنځونه یې وله ولګول او نکریزې یې وله پورې کړې او د هغې نه پس دا و چې اعوذ بالله منک عقل مني ده ته خو لیونۍ ښځه به همداسې ونکړي روغه خو څه کوې چې لیونۍ ښځه به همداسې ونکړي یو لیونۍ به همداسې ونکړي دا خو لا روغ بنیادم دی ښه مولانا صاحب بله خبره دلته کې بلې یو نقطې له راشه دغه دی کې یو بلې نقطې له راشه هلته وایي وانزلت فی بیت امیمة هغه نسخه چې فی بیت امیمة بنت النعمان ابن شراحیل پوهېږې نو د دې جینۍ خپل نوم امیمه بنت شراحیل دی د دې هغه بل نسخه چې انزلت فی بیت فی نخل فی بیت او د انزلت نه هغه امیمة بنت النعمان چې اختلاف نشته بیا تعرض نشته خو مضاف مضاف الیه شي چې فی بیت امیمة نو دا خدا شوه د دې ښځې بیا جدا نوم دی چې چا په کور کې دا هغه جدا ده د بل اختلاف د دې وجه نه علما کرامو دا شرط کړی دی امام بخاري رحمت الله علیه دا روایت دا محدثینو رد کړی دی دا چېرته یو واقعه ده او ډېره زیاته مضطربه ده او ډېر معلل روایت دی ښه نو که کوم ځای کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د امیمې له طلاق ورکړی دی او اهلاکې باهلکې او مواجهه طلاق لپاره امام بخاري راوړه او روایت مکمل وجوهات په دې انکرار وکړه د شپږ وجوهاتو د وجه نه دا روایت معلل دی زه سر پسې اشاره وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن احمد بن عيون بن الوزير قال حدثنا عبد الرحمن بن حمزه عن ابي وعن ابي عباس بن سالم بن سالم عن ابيه هذا وفيه قال حدثنا حجاج بن حامد قال حدثنا عمر بن يحيى قال حدثنا ابي مولاه بن يونس بن جبير قال ابن عمر رجل بلغ عنده وهو بحاجه على ثابت بن عمر ان ابن عمر بلغ عنده وهو بحاجه فاتى عمر والنبي صلى الله عليه وسلم. بدا مناسبت د باقات ابن عمر خپل هغه مخه مختلفه کړه وذكر ذلك لما روى ما جاء في ذاك ورد على لسان عاصم لسان حفظه مع وجد ذلك صراحه مع اراكين عبد الله رحمه وانا اجل درس الله ان شاء الله وقت ختم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي واصحابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله بیماران کو شفا وکړي الله دې تمام پاکو بلیه دورا بخیر او عافیت طالبان معلمان حاضران مدرسین دعاګانې دې کیونو کې شام دعاګانې وکړي الله دې ولا قبول کړي زم دعاګانې ایو جسوان
امام ابو حنیفه کې والد محترم نه صحابي نه دي تعلق شو مطلب